نو 90 سیکنډ سره زم همیرا او د نن مهم خبرونه. فرنټیر کانسټیبلری په فیډرل فورس کې بدله کړې شوې ده. د اف سی ایکټ 1915 کې ترمیم منظوري نه پس صدر آصف علي زرداری ری آرګنایزیشن آرډیننس 2025 جاری کړی دی. آی ایم ایف د پاکستان معاشي حالاتو باندې د اطمینان څرګندونه کړې ده. نن د پاکستان سٹاک ایکسچینج شمیره 1,40,000 ته رسیدلو سره نوې ریکارډ جوړ کړی دی. بلخوا تاجرانو د ملک په کچ هړتال اعلان باندې د وفاقي وزیر خزانه ټول ملک چیمبرز او اسوسییشنز ته په 15 جولای د مذاکراتو دعوت ورکړی دی. الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا سېنات الیکشن لپاره د امیدوارانو فهرست جاری کړی دی. د خیبر پختونخوا نه د سېنات 11 خالی نشستونو باندې پولینګ به په 21 جولای کیږي. د خیبر پختونخوا عوامو د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت په کارکردګۍ عدم اطمینان څرګند کړی دی. د ګلب تازه سروې تر مخه 58% خلکو ویلي دي چې صوبایي ترقیاتي فند کې کرپشن کیږي او حکومت خپل وخت په مظاهرو کې ضایع کوي. شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په ډزو کې یو قبایلي مشر ملک محمد رحمان له خپل ډرایور سره وژل شوی دی. یاد دی وی چې د دې وړاندې هم د ملک محمد رحمان کورنۍ غړي د دهشتګردو له مخه وژل شوي دي. د دینی چارو وزیر سردار یوسف ویلي دي چې د سعودي عرب د ښځو حاجیانو لپاره محرم شرط ختم کړی دی او دا کال هم د حج پیسې په قسطونو کې اخیستلو باندې خبرې جاری دي. په پیښور کې د پولیو ختمولو په لړ یو مهم پرمختګ شوی دی چې 2 کال وروسته ټول ماحولیاتي نمونې د پولیو وایرس نه پاکي موندل شوي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه، نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.